وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. چې کله دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې او دا قرآن کریم واوریدل نو دغه د مؤمنیت صفت او شان سره مناسبه خبره دی چې دوی په سترګو کې اوښې راغللې او په خپلو خبرو باندې پښیمانه شولو چې یاره دا خو هسې مسلمانان وو خو دا کوم چې د دوی اهل کتابو ظالمانو خبرې کولې نو او خبر نه توبه وبستله او حق کې څه هغه تسلیم که او الله تعالی نه دعا کوي چې ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین ای د موربا او خلکو سره ولیکه چې خلک نیکان خلک وي. همدارنګه دا شنه صفات په سورې غالبا سورې انفال کې ذکر کړي دي. الله رب العزت فرمایي او د مؤمنانو مخکې چې کله قرآن کریم بیانېږي نو د دوی له زړونو چې دا ویریږي او دوی مې د ویښته ډارېږي. غالبا آیات وجلت قلوبهم داسې آیتونه دي. نو دا صفات ذکر کېږي او اهل کتاب والا څخه علما خلک او پیغمبر خبره هغو تسلیمه کړې وه او قرآن کریم منل. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول او چې کله دوی واورېدله خبره چې کومه نازل کړل شوې د پیغمبر ته نو ترى أعینهم نو کسې به سترګې ته دوی له تفیض من الدمع چې ډکې وي د اوښکو نه مما د هغه څه نه عرفو چې دوی پېژني من الحق د حق نه یقولون او دوی دا خبره کوي چې ربنا ای د مربا آمنا فاکتبنا ولیکه موږ سره د ګویي کوونکو نه مطلب چې موږ د پیغمبر باندې ایمان راوړونکي خلکو نه یو. وما لنا او څه دې موږ دپاره چې لا نؤمنو بالله چې موږ ایمان نه راوړو په دې پیغمبر باندې وما جاءنا من الحق او هغه څه کوم موږ ته راغلی د حق نه مطلب دا قرآن کریم ونطمع ان يدخلنا ربنا او موږ دغه تمه او امید کوم چې داخل به کړي رب د موږ سره د قوم نیکانو نه فاصابه الله بما قالوا. مخکې خبره د دوی صفات ذکر کو ویډیو نه اوښکې بهیدلې قرآن کریم د وجې نه د دوی دپاره اوس بشرت اخروي دی. بدله ورکړي الله تعالی دوی ته په هغه څه چې کوم دوی یلو جنات تجري من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د دې نه نهرونه همیشه به دوی په دې کې وذلک جزاء المحسنین او همدارنګې دغه بدله ښایسته به وي دپاره د نیک عمل کوونکو. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا تخفیف اخروي هغه خلک چې هغوی کفر کړی او دروغ ګڼي آیتونه د موږ نو دا خلک د جهنم ملوي. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله. دیزه پرې اصحاب الجحیم پرې د صورت اوله حصه ختمه شوله او دې کې بیانېدل د نفي د شرک په تصرف بیانو او د روانې کوم دا حصه دی په دې کې نفي د شرک فعلي نه کوي. یا ایها الذین آمنوا یا خلکو چې ایمان راوړلی لا تحرموا طیبات ما احل الله ما حرمو تاسو پاک هغه څه کوم حلال کړي دی الله تعالی تاسو دپاره ولا تعتدوا او تاسو تجاوز مه کوئ زیاتی مه کوو. مطلب دا تعتدو دی چې منه چې کوم څه الله تعالی حلال کړي وي هغه حلال وګڼو او کوم څه الله تعالی حرام کړي هغه حرام وګڼو. تاسو دې په الټا وایئ مه چلېږو چې کوم الله تعالی حلال کړي هغه حرام ګڼو او چې کوم حرام وي هغه حلال ګڼو. ان الله لا يحب المعتدين الله تعالی محبت نه کوي او نه خوښوي دا تجاوز کوونکي. وکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا او خورو د هغه نه چې کوم الله تعالی درکړی تاسو ته حلال او پاک. واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه الذي هغه څه انتم به تؤمنون تاسو په دې باندې ایمان راوړونکي یو. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم مخکې خبره ذکر شوه د محرمات والا نور پسې قسم ذکر کوي. د قسم دې دپاره چې دې سره د کوم مخلوقاتو دغو به په قسم در تعالی باندې ذات باندې قسم خوړه او دې په ذریعې سره کوم حلال شي نو هغه یې حرامولو نو دی ذکر پسې ذکر کړه. او دې قسم دوه قسمونه ذکر کوي. یو لغوه قسم هغه ته ویلی شي چې هغه یو سړي عادت جوړ شوي بس خبرې سره قسم او قسم او دې عادت جوړ شوي خو زه د قصد ارادې نه وي نو بس دې باندې څه نشته دي او کفاره دې نشته دي. او دویم هغه دی چې هغه یقیني قسم هغه منعقده ورته ویلی شي او د دې حکم دی چې یو سړی په راتلونکي زمانې یو کار کولو او نه کولو باندې قسم وخوري خو بیا بهتره خبره دی چې د قسم پوره کړي که پوره یې نه کړ نو څه مات یې کړ نو بیا به 10 مسکینانو ته کفاره دغه بیا دا چې 10 مسکینانو ته به 2 ټیمه ټیکره ورکوي حکومت درمیانه چې خپل کور ولوي خوري یا به 2 جوړې به ورته ورکوي 10 کسانو ته چې کوم درمیانه قیمت ولوي چې هغو نه کپړې کېږي او یا که بیا دا نه وي مالي لحاظ سره نه وي نو بیا به 3 ورځې روژې ساتي. لا یؤاخذکم الله باللغو الله تعالی نه نسی تاسو په لغو قسمونو سره ولکن یؤاخذکم الله بما عقدتم الایمان
لیکن نسی الله تعالی په هغه څه مضبوط کړي وي تاسو قسمونه فکفارته اطعام نو کفاره ودی دا وي چې خوراک ورکړئ لس مسکینانو ته من اوسط د درمیانه هغه نه تطعمون اهلیکم چې هغه تاسو خپل کورل ته ورکوه کسوتهم یا کپړې ورکول دي او تحریر رقبة یا آزادول د یو غلام لري فمن لم یجد او که چا د دې طاقت نه وي پس صیام ثلاثة ایام بیا درې روژې د نسي ذلک کفارة ایمانکم دا کفارت قسمونه تاسو دی اذا حلفتم چې تاسو قسمونه وخورو نو واحفظوا ایمانکم تاسو حفاظت وکړو د قسمونو خپلوله مطلب دا چې قسم حفاظت وکړي قسم پوره کړه اول کوه څه وده که بیا پوره کوه او که پوره نه که نو بیا دا کفاره چې دا به ادا کوي کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون همدارنګې بیانوي الله تعالی تاسو دپاره ایتونه دې دپاره چې تاسو شکر ادا کړو یا ایها الذین آمنو یا خلکو تاسو ایمان راوړی دی دویمه مسله ذکر کوي نظر غیر الله همدارنګې دا جواري چې دا حرام دی یا ایها الذین آمنو یا خلکو تاسو ایمان راوړی دی انما الخمر والمیسر دا شراب شو او جواری شو والانصاب او بت پرستی شو والازلام او تقسیم په غجو سره شو دا رجس من عمل شیطان دا ګندګيري او عمل د شیطان او فشتنیبو تاسو ځان بچ کو دینه دې پر تاسو کامیاب شو انما يريد الشیطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء یقینا دا شیطان چې دا اراده کوي دا غوړي چې تاسو مینس کې دښمنی واچي اومدارنګ کینه واچي فی الخمر والمیسر په شراب او اومدارنګ په جواری سره ويسدکم او بند کی تاسو د ذکر د الله تعالی اومدارنګ د منځنه فهل انتم منتهون آیا تاسو منی کیدونکو دا دوه شنو سره خاص کو باقي نور محرمات خو دې کې شیطان عمل سره دوه شنو ذکر کوم چې یو خمر او یو میسر جواری او شراب ځکه جواری سره هم سړي ټایم ضایع کېږي المنځه او ذکر هغه الله تعالی نه خطا کوي او همدارنګه نشي حالت کې سړی په ځان نه پوهېږي او مونځ همدارنګه یو د صحیح زبانې نه پوهېږي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول تاسو تابعداري وکړو د الله تعالی او د هغه پیغمبر الله واحذروا او ځان بچ کړو فإن تولیتم که چېرې تاسو وګرځئ نو فاعلموا بیا پوه شئ چې انما علی رسولنا البلاغ المبین نو یقینا بیا مو رسول باندې رسول دی بس واضح ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات نشته په خلکو باندې چې هغوی ایمان راوړي دي عمل کوي نیک جناحون څه ګناه فيما طعموا هغه څه کې دوی کوم څه خوړلي دي مطلب دې کې یو سوال یو تپوس چې دې طریقې سره وکړي چې یاره کوم خلک په ټیک دي چې موجود دي ایمان یې راوړل محرماتو نه منې شولو خو کومو خلکو چې وخوړلو مطلب د حرمت حکم هغه ټایم کې یا نه ورغلی او چې حرمت حکم راوړل دوی خو توبه وبستله خو چې کوم خلک داسې چې هغوی حرمت حکم نه ورغلی هغو چې خوړل هغه څه طریقه وي نو هغه طرف به دوی باندې څه مؤاخذه نشته دی اذا متقوا چې کله دوی ویرېږي و امنو او ایمان راوړي او عمل وکړي د پیغمبر طریقې باندې ثم اتقوا او بیا شرک نه ځان بچ کړي و امنو او بیا ایمان وروړي ثم اتقوا بیا د اصلاح وکړي و احسنوا